د الله نه یېره کوئ هم په خلوت کې هم په جلوت کې یعنې چې ځان له هم د الله نه یېرېږه او چې کله د خلکو په مجلس کې هم د الله نه یېرېږه دا ولنې د نجات عمل دی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی هغه سړی د الله ډېر بدي شي چې د خلکو په مخ کې متقي او پټ چې دی نو دا ضرري یعنی خلکو ته ځان دومره تقوادار ښکاره کړی دی او نور شر مخ دی چې په چا یوز بریږي خوري دا د قیامت نښه ده د الله نبی زما امت کې به یو طبقه پیدا شي د خلونه به نرمي د لهجونه به نرمي د اخلاقونه به نرمي خو د دوی زړونه به د شرمخانو نه بدتري لکه نه به د الله په حق اسره کوي نه به د مخلوق په حق اسره کوي نه به د مسلمان په اینه اسره کوي نه به د مسلمان په بېعزتۍ اسره کوي نه به د تورسرې په بې احترامۍ اسره کوي به چې موقعو ته ملاوېدله دا به نقصان کوي نو رسول الله فرمایي چې د الله یېره قرآن کې ملاوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایمان والاو د الله نه ویریږئ خو ګوره د ویرې حق هم ادا کوي د ویرې حق څه دی چې ته په جومات کې په کم کیفیت د ګناه نه ځان ساتې لاس د ګناه نه پاک دي سترګې دې پاکې دي ژبه دې پاکه ده غوږونه دې پاک دي دماغ په جومات کې د الله تابعدار وای چې ته د جومات نه ووتلې او بهر مجلس له لاړې او څوک پکې نه و او ځان له کمره کې کېناستلې او څوک نه و او ته په ګناه کولو ښه قدرت لرې بیا هم نه کوې چې یاره زه د الله نه یېرېږم دې ته د الله ویره وایي اصل تقوا دغه ده صحابو کې تقوا دا وه لکه عمر رضی الله تعالی عنه یو ځي باندې تېرېدلو یو محله باندې ګش کا یو زنانه وه د هغې لور وه او هغې شوده خرڅول او دې لور ته یې ویله اوبه پکې واچوه نو هغې لور یې وویله وی یاره عمر به خبر شي هغې له عمر خو دلته نشته نو ویل که عمر نشته د عمر رب خوش